السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د پېښور های کورټ د پی ټی آی او د عمران خان لپاره یو ډیره غټه خوشخبری جاری کړې ده. پېښور های کورټ حکم کړی دی چې پی ټی آی لپاره د جلسو د اجازت او ضرورت شته نه، چې چرته د پی ټی آی د جلسې ضرورت وي او چرته پی ټی آی غواړي چې دلته موږ جلسه کوو نو بالکل کول شي د اجازت ضرورت او پی ټی آی ته پکې پی کې شته نه جی. بل طرف ته اسلام آباد های کورټ دا غلطي تسلیم کړې ده جی چې نواز شریف ته ضمانت ورکول څنګه غیر قانوني دي او آینده به داسې قسم ریلیف اچا ته هم نه ملاویږي. بل عمران خان جیل نه یو اهم پیغام هم جاری کړي. په دغه پیغام کې عمران خان سویری دي د عمران خان صحت حواله سره هم یو ډیر غټ اپډیټ راغلی دی چې په عمران خان باندې بیګا په جیل کې د معدې درد راغلی چې دغه حواله سره ډیر غټ اپډیټ دی چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. بل زرداری نواز شریف ته واضح پیغام ورکړی دی چې دا ځل برانه وزیر اعظم نه جوړیږي جی. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره کمپلیټلی ډیسکس کیږي جی. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو د نواز شریف حواله سره خبره کو. تاسو له معلومه ده نواز شریف ته ضمانت یا لیډي ملو دي. نواز شریف راتلو سره په لاهور کې یو ګرینډ جلسه هم کړې و. نواز شریف ته چې کم ضمانت اسلام آباد های کورټ نه ملو شو دا غي تحریری فیصله نن جاری شو. اسلام آباد های کورټ خپل دا غلطي تسلیم کړي چې نواز شریف ضمانت چې کم دی دا غیر قانوني ضمانت ته داسې سہولت په آینده چاته هم نه ملاويږي. آینده چې دله ملو شو نو آینده د چالم نه ملاويږي. بس د کار سړی خو بس دا خو چې د ضمانت ملو شو آینده داسې قسم ضمانت ته به چا ضرورت راځي یا به نه راځي. چونکه اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته ضمانت هم ورکړو او د نواز شریف په سزا چې کوم اپیلونه شو هغه ټول اپیلونه اسلام آباد های کورټ چې کوم دی بحال کړی دي او د دې تحریری فیصله هم جاری شو او اسلام آباد های کورټ ویلي چې دا ریلیف پچاته هم نه ملاويږي کم چې نواز شریف ته اوس ملاو شوی دی جی. نو دینه علاوه بل داسې قسم کیسز به بل چې سره یا راځي یا بن راځي د نواز شریف غونټ ډیل بیا سو کوي یا بن کوي. سلور هفتو د لپاره به سوک لندن ته ځي ولته به سلور کال تیری بیا واپس پاکستان ته داسې قسم مشکل ده چې سوکو کېږي دا صرف نواز شریف د غرانګیو. بل پېښور های کورټ د پی ټی آی لپاره اهم پیغام جاری کړی دی. پېښور های کورټ ویلي چې پی ټی آی ته د جلسو اجازه ضرورت نشته چې چرته جلسه د پی ټی آی زړه غواړي نو هلته جلسه کوي چې کوم ځای کې د خپل سیاسي سرګرمي کول غواړي ملته د کوي ریلی کوي کارنر میټینګ کوي که هر څه کوي دایله کمپلیټلی پکې پی کې اجازه ته او د هیڅ قسم د اجازه غوښتلو دایله ضرورت نشته دی جی. دا د غټ خبر راغلی د پی ټی آی د جلسو حواله سره د پېښور های کورټ نه. بل زرداری نواز شریف ته خصفه الفاظو کې پیغام لګلې دی چې دا ځل برانه وزیر اعظم نه جوړیږي. زرداری دا ویلي چې پی ډی ایم ما جوړ کړو او بیا شهباز شریف د ملک وزیر اعظم جوړ کړو. مطلب پی ډی ایم وای د ما جوړ کړو ټوله پارټیانه مارا یو ځای کې بیا شهباز شریف په تیار باندې د ملک وزیر اعظم شو. هغه عوامو د لپاره هیڅ کار هم په دغه 14 میاشتو د پی ډی ایم حکومت کې نه دی کړی او اوس پر نواز شریف د ملک وزیر اعظم څنګه جوړیږي. صفه الفاظو کې ویلي دي چې وزیر اعظم برانه نه جوړیږي. نو ګورو با چې دا صرف زمو استاد د دوکې د لپاره داسې قسم سټیټمنټ راځي کنه په حقیقت کې د یو بل مخالف شوی دی جی. عمران خان جیل نه پیغام جاری کړی چې زموږ هم د آئین حفاظت ته د وکیلانو او د عدلیه فرض دی ځکه عوام په عدلیه باندې یقین کوي. نو وکیلانو ته پکار دي چې د آئین تحفظ د لپاره باقاعده یو موومېنټ شروع کړي یو مهنت شروع کړي او د نظام تبعی مونږ ته ښکاری لکه مونږ له عمران خان ویلي چې هر څه مونږ له صفه ښکاری چې د آئین بالادستی نه کیږي او مونږ ته پکار چې د نظام د تبعی نه بچکولو د لپاره مونږ د ججانو په شا باندې ودرېږو او خپل آئین بالادستی قائم کړو جی. دا عمران خان د جیل نه د آئین حواله سره دا پیغام جاری کړي. بل طرف ته عمران خان صحت حواله سره دا خبر پرون راغلی چې پرون د عمران خان په معده کې درد راغلی چې بیا جیل کې دننه د عمران خان معاینه وشو. عمران خان ته مختلف ادویات فراهم شو چونکه عمران خان ته په جیل کې زهر ورکول هم داسې قسم انکشافات شي. نو چې کله دا خبر د عمران خان فینس فالوورز کوم دی غي اوریدل یا د عمران خان وکیلانو دا خبر وریدو نو نور هم د ټینشن ښکار شو او هغه اپیل کړی دی چې عمران خان ته د خپل پرسنل ډاکټر چې کوم دی کوم چې د غزاتی ډاکټر دی د غزاتی ډاکټر له اجازه ملو شي چې هغه جیل ته لاړ شي او د عمران خان چیک اپ کې جدار عمران خان وکیلانو باقاعده درخواست دایر کړی دی عدالت له های کورټ له چې د عمران خان چې کوم پرسنل ډاکټر دی هغه له د عمران خان د چیک اپ اجازه ملو شي. دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه. والسلام.